ډېر مسلمانان داسې وو چې په روژه کې د الله ښه صحیح بندګي کوله، خو چې روژه تېره شي بس بیا ته انګریزان جوړ شي، ګیرو ته هم چې کوم دی منکار ووایو، جامع هم د سنت طریقې نه بالکل خلافي. دا ګوره حدیث کې راځي چې هغه پی او هغه ګیټۍ چې هغه په پنسه کې پټې شي ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. زمونږ د اکثرو مشرانو د کشرانو چې مانځه ته ودرېږي پنسې دا د ګیټو نه ښکته، دا څومره د افسوس خبره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هسې به هم پیسې نه ښکته کې او زمونږ په مانځه کې هم ښکته چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرمان پروانه کوو، الله زمونږ منځونه بیا قبلوي، زمونږ خو یو عمل هم بیا نه قبلوي. دې د وجې نه د دې هم خیال وساتو. او دې نه علاوه خاص کر خصوصا ګیره چې کوم دی د دې پوخ هضم وکړو چې انشاءالله ګیرې کې به څه وشي چې موږ پرې ښوده او ډېر نقصانات به موږ ته وشي که موږ پرې نه ښوده. نو د ګیرې هم کلک عزم وکړو چې انشاءالله ګیره به هم پرېږدو په سنت طریقه. او که یو ځوان داسې چې ډېر ورته ځان بدې ښکاري نو موږ ورته دا درخواست کوو چې د الله نافرماني پې مه کوه، د دې ګیرې پسې خندا مه کوه، هسې نه چې د الله رب العزت عذاب سره ته مسلط شي. لکه مخکې تاسو ته ما یو حدیث بیان کړو چې کس ته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې داسې وکړه په ښي لاس باندې روټۍ وخوره، هغه وایي چې زه خو یې نشم خوړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې بهانه وکړه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل چې الله دې وس در نه کړي او هغه لاس یې بیا چېرته خولې ته اوچت نه کړي. یو حدیث کې راځي چې یو سړی پنسې ښکته ځوړندې کړې، حدیث دی صفا، او په غرور او تکبر کې روان الله په ځمکه کې ورننویست. نو ګورې د الله رب العزت د نافرمانۍ نه ځان وساتو او دا څنګه دین چې الله رب العزت مونږ له راکړی دی په دې باندې استقامت وکړو، ورسره د الله د رحم نه امید وساتو. خو د الله د رحم نه امید بغیر د عمل نه دا بېوقوفتوب دی. تقي عثماني صاحب په خپل خطبات کې په 12 جلد کې یو خبر را نقل کړې ده د جنید بغدادي رحم الله قول را نقل کړی، وایي هغه فرمایي چې یو سړی عمل کوي، عمل اخري خبره، یو سړی عمل کوي او د عمل د وجې نه هغه دا ګمانو کې چې اوس به ما الله جنت ته بوځي، اوس به الله ما د عمل د وجې نه بخي. لکه موږ روژه ونیوه او موږ وایو چې بس روژه مې ونیوه د روژې د وجې نه مې الله بخي، وایي دا بېوقوف دی، دا جاهل دی. د روژې د وجې نه نه د الله په رحم به جنت ته ځو. لکه دې کې حدیث کې هم صفا راغلی دی. او هغه سړی چې عمل هم نه کوي ویل مانه الله غفور رحیم، عمل سره کوي نه، مونځ سره پیژني نه، جماعت سره پیژني نه، روژه سره پیژني نه، د علماء ادب سره پیژني نه، او وایي چې الله غفور رحیم دی، وایي دا سړی هم بېوقوف دی. نو څه مونږ له پکار دی؟ مونږ له ګوره دا کول پکار دی چې نیک عمل به هم کوو، مونځ کې به هم سستي نه کوو، روژه کې به هم سستي نه کوو، د الله نافرماني به هم نه کوو، او بیا به د الله د رحم نه امید ساتو. په خپل عمل باندې به بروسه نه کوو، بلکې انسان چې جنت ته ځي دا به د الله په رحم باندې ځي. نو د الله نه دعا ده چې الله ته په مونږ باندې رحم وکړه او په خپل رحم باندې مونږ چې کوم دی جنت ته